جوړ خلاو سم پوینه سور دی څوک داسې دي چې زمونږ بچیان وژني. مفتی صاحب هم په دین مړ شو، زما الیاس قاری صاحب هم په دین باندې مړ شو. الیاس چې دی نو غوښتنه کړې وه چې ماله د سکیورټي راکړي شي، د دې څه وجه وه؟ هغه ته خطره وه. جی هغه ته خطره وه. د هغه وجه نه اخر داسې شاته څه دي، د دې پس منظر اخر څه دی؟ الیاس ته خطره څه نه وه؟ ما ورته دیر خوستلی دی. دا حقیقت داسې موږ ته ښکاري چې دا شاید زموږ اخرنۍ واقعه نه وي. چا راسه څه پوله پټی شریک نه دا ما ته و چې پسې زما بچی شهید کړو. د بچي قاتلان مې غواړم په لاس پې راکوئ په لاس. اخر زمونږ ګناه څه ده؟ زه به د دې ماشوم څه څوک په مبارک کې دواړه سیلي رالل، د مشر ورور هم او د کشر هم. خپل وطن کې مسافر جړوي ته چې د ګل په شان خیبر جړوي. خپل وطن کې مسافر جړوي ته چې د ګل په شان خیبر جړوي. همې ماښام همې سحر جړوي، همې ماښام همې سحر جړوي. ظالم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال. پیدا داسې واقعات وشو او زمونږ کوشش هم و چې موږ هغه ځای ته ځان ورسو چې چا رښتیا ووایي او چا ووژل، چا حق وینا وکړه او په دار یې کړ، چا د وخت ظالم او جابر ته نیوکه وکړه او وجل شو، چا پړاګه کلیام صفه ووی چې دا تیاره تا کې ده نو سبا یې سینه غلبېل وه.